أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة القلم مکی سورت تے دویم نمبر دے پنزول کی رستو د سورت علقنا. مخی صورت کی چکلا مسئلہ د برکت ذکر کړه، رد شرک شو. نو پدې صورت کی بوئی چاچے شرک کړل نو تبا شوی دی. دارنګه مخی صورت کی بشارتو مومنانو تا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. نو دلته کی بهم وی متقیان خبره بکی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. سلور درش کی بوی دارنگی مخی صورت کی یوکم درش کی ویلیو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. نو دلد کی پاوم آیات کی بوئی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. دغسی نور آیتو نمرازی دعوت صورت بئی تحزیز فی التبلیغ او تحذیر د سستی او د مداهنتنا. پاسا دا مسئلہ ورسوا ځان کې سستی را نولی. صورت کې خلاصہ بئی اول کے صداقت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی. بیا تذکرہ داغ چاکی زجر ورکی منکرینو تا او داغی بد خصلتون ذکر کئی. او بیا اغا مثال پیش کئی چاچی شرک کر لیں نو داغی باغو اغا باغی تباشو. بیا رستو مسلمانان دی مومنان دی اغیلا بشارت ورکی، بشارت دنیاوی او اخروی. او زجر بی اغا مشرکانو تا چیشا شرک کر لیں. نون والقلم وما يسطرون. نون وی حروف مقطعاتو ندیں. ورپسی ہوئی والقلم وما يسطرون گواد قسم دا گواد قلم وما يسطرون و آغا سے چی دائی لکی
په دې قلم باندې دا خلق چې کوم لیکل کوي هغه خلق هم گواه دي، دا هغه خلقو هغه لیکل هم گواه دي، قلم هم گواه دی. نو بعضې پکې وایي نون نمراد سیاهي ده، قلم قلم دی. خلک چې خبره کوي هلکه قلم دوات راوړه وایي، صحیح او قلم راوړه. نون والقلم، قلم گواه دی، دوات گواه دی. وما یسترون، هغه چې دا خلک لیکي نو لیکوال خلک ډېر دي، دا نه چې یو تن دی هغه لیکل کوي او نور څوک لیکل نه کوي، نه لیکوال ډېر خلک دي. قلم گواه دی، وحی گواه ده، لوح محفوظ گواه دی، تاریخ گواه دی. قلم گواه دی، د بادشاهانو گواه دی، د حکماو گواه دی، د قاضیانو گواه دی، د فقهاو گواه دی. قلم دی ازل کې چې کوم قلم لیکلی کړي هغه لیکل گواه دي. د منشانو قلم گواه دی، تقدیر چې په کوم قلم لیکلی شوی دی هغه گواه دی، تقدیر د انبیاو گواه دی. قلم د ډاکټرانو گواه دی، د حکیمانو د طبیبانو گواه دی. وما یسترون، هغه چې لیکي قلم د دانشورو گواه دی، قلم د تاریخ دانو گواه دی. څومره چې هوښیار خلک دي کوم چې لیکل کوي قلم باندې لیکل کوي نو دا گواه دي. ما انت بنعمت ربک بمجنون، دا گواه دي په څه باندې چې نه ته د خپل رب په نعمت باندې څه لیونی، تا باندې رب وحی کړله، تعالی الله پیغمبري در کړله، نو دې پیغمبري دې غټ نعمت په وجه باندې ته څه لیونی خو نه یې. مخکې ما مختلفو ځایونو کې دا خبره راغل وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو حکیم راغی، ډاکټر راغی، وی زه وله علاج کوم. راغی کېناسته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ته څه ووایه چې زه واورم چې تا کې څه بیماري ده، تا له علاج وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ورپسې دې آیتونو کې وایي انک لعلی خلق عظیم، اوچتو اخلاق والو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی وی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خطبه وته وی عام بیانېږي، مسنون خطبه ده. هغه سړي وی عاید بیا یې ووایه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ووایي، هغه له یو خوند ورکو، یو مزه وله ورکه د دې الفاظو. بیا وایي ما خبرې اورېدلې، د شاعرانو خبرې مې اورېدلې، نو دا خو شعر نه، دا خو د شاعرانو خبرې نه دي. د ساحرانو خبرې مې اورېدلې، نو دا خو سحر نه دی. د کاهنانو خبرې مې اورېدلې، نو دا خو کهانت نه دی. د لیونو خبرې ما اورېدلې، د لیونو خبرې دا د لیونو کلام خو نه دی. نو قلم گواه دی، د ډاکټرانو گواه دی، ډاکټر دا خبره کوي او دا لیکي چې دا پیغمبر چې دا لیونی نه دی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. لګیا به یې وروسته ورپسې راځي، څوک به وایي دا لیونی دی، څوک به وایي دا شاعر دی، څوک به وایي دا کاهن دی، دا ټول لګیا به یې وایي به. خلک خبره کوي سپي به غاپي، کاروان به رواني، کاروان به لګیا خپل سفر به کوي، سپي غاپي غاپي به که نه، هر ځای کې چې غاپي غاپي به. پیغمبر لګیا دی خپله خبره کوي، ځای په ځای باندې لګیا دی، نو کله د صفا په ډیرکۍ باندې به ولاړ دی، وایي قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کله د اوکاس په میله کې ولاړ دی، نو یوې خیمې لځي او کله بلې خیمې لځي، کله په مینا کې روان دی یوې خیمې او کله بلې خیمې لځي، او دا وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نگیا دے
رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی په د مسپلې د پچوک کې ولاړ دی، پچوک کې ولاړ دی او خلق راځي نو هغې ته وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او خلق لا اله الا الله وایي نو کامیاب بشئ. هلته کې آسای یو تن وایي صحابي وایي ما قتل، کله چې خلق را روان شي راځي کسان زیاد شي نو د آواز وکي قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اے خلق لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ. پدې کې بعض خلک چې ورتېریږي نو فمنهم من یسب، نو بعض ورته کنځلو کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ په چوک کې ولاړ نو خلک ورته کنځل کوي. ومنهم من یسب ومنهم من تفل، او بعض خلک داسې چې پامه لاړی تو کی ای خلکو حال لے. ومنهم من یسب علیه التراب، او بعض داسې خاورې راوالي نو خاورې پې واچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی د خلکو خیرخواهي کوي. هسې لیونی خو نه و، چوک کې ولاړ دی څوک پرې خاورې ولي، څوک پې څه کوي او څوک پې څه کوي. دارنګه بل ځای کې یو تن دی هغه وایي ما قتل یو سړی و، دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې رامان دی یوې خیمې ته ځي او وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اے خلق لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ. شاته نه یو سړی دی ګټې په جولۍ کې راغستې نو په ګټو باندې په ده باندې ګزار کوي، وایي او خلکو دا لیونی دی د خبره چې ته ونه منئ دروغجن دی. وایي کله چې زما خیمې ته راورسېد هغه سړی هغه ځینه د آواز وکړو، هغه سړي ګټې تلاس کو، ما یې خبردار زما د خیمې په مخ کې ګزارونه کې. بیا یې 2 کاله بعد ویا سړی راغی مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې زه دې وپېژندم؟ وی نه. وی زه هغه سړی یم چې ته په مینا کې را روان وې او دا اواز دې کو او زه راووتم او ما سړي ته وویې چې ګوره ګزار ونه کړي. ما تپوس وکړو دا څوک دی او هغه څوک دی؟ وی دا هغه سړی دی چې دی وایي چې زه پیغمبر یم. بل د تره دی او هغه پسې ګټې راخلي او په ګټو یې ولي او دا خبرې کوي. ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لګیا دی نو هغه د قوم خیرخواهي کوي، لګیا دی نو خلکو ته قرآن بیانوي، نو خلکو ته د الله احکام بیانوي. نه هغه وخت کې هم خلکو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مختلفې خبرې کولې. اوس هم لګیا دي څوک چې څوک قرآن بیانوي، څوک حق خبره کوي، نو څوک ورته وایي دا لیوني دي، څوک یو څه وایي او څوک بل څه وایي، څوک لګیا دي وایي دا نه مني او څوک وایي دا نه مني او څوک وایي مونځ پسې نه کېږي، څوک څه وایي څوک څه وایي، لګیا به وي. دغه یو وخت دی تیر بشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابتدایي دور کې دغه حالاتو تیر شو. هر مسلمان ته دا یو درس او سبق دی. ښه دا تا باندې ستا په ژوند کې به هم داسې راځي، داسې فتوې پتا باندې هم لګي، به مشران هم لګېدلي، نور مسلمانانو باندې حق پرستو باندې هم لګېدلي لګي به. ما انت بنعمت ربک بمجنون، الله و انه ته د خپل رب په نعمت باندې څه لیونی، ته څه لیونی خو نه یې. د الله کتاب دې راغستی دی، د الله د دین خبره کې، د توحید خبره کې، د شرک رد کې، نو دا د لیونو خبره خو نه ده. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقینا ستا لپاره اجر دی بې انتها، بې انتها اجر دی، داسې اجر دی چې هغه نه ختمېدونکی اجر دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره شروع کړه اوس چې څومره خلک په هغې باندې لګیا دي عمل کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کې هم برخه میلاویږي. قیامت پورې دا خبره به روانه وي، سلسله به روانه وي، دا به ختمېږي نه. بیا الله رب العزت چې په
آخرت کې کم اجر ورکوي نو هغه بیا داسې اجر دی چې هغه ختمېدونکی هم نه دی. عمر دی ژوند دی نو هغه بیا ختمیږي نه. دنیا ژوند دی خو ختم شي. دنیا ژوند دی نو د دنیا ژوند په مرګ باندې ختم شو نو سړی مړ شو نو لاړ. برزخ ته لاړ نو برزخ کې بیا بل عالم دی بل ژوند دی. نو هغه ته هغه وخت چې تیر شي نو بیا قیامت ته حشر دی. هغې نه چې لاړ شي نو بیا جنت دی او همیشه خوشحالي ده. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ یقینا ستا دپاره اجر دی بې انتها داسې اجر دی چې هغه نه ختمېدونکی دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقینا ته خامخا یې په اوچتو اخلاقو باندې ته د غټو اخلاقو خاونې. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نه چا تپوس وکړو وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سو وی هغې وفرمایل خلقه القرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق چې دی قرآنو کم څه چې قرآن کریم کې دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې قرآن کریم د هغه په ژوند کې و. دلته کې دا قرآن کریم په پاڼو کې لیکل شوی دی هلته کې د هغه په ژوند کې و. هغې باندې عمل ظاهري عمل و. هغه بعضې وایي یو خاموش قرآن دی یو گویا قرآن دی. نو خاموش قرآن دا دی او گویا قرآن هغه پیغمبرو صلی الله علیه وسلم بل دور کې لګیاو نو قرآن کریم وی هغه حرکت کاو نو روان دی نو قرآن روان دی لګیا دی نو قرآن لګیا دی. خلقه القرآن وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق چې ونه هغه قرآني اخلاقو خوید قرآن وخه لوی خوی سره لوی خوی دا دی چې سړي ته قرآن وښی خلکو ته چې قرآن ښی نو دا غټ اخلاق دي. ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار دغه خلکو ته قرآن کریم بیانا ورستو آیتونو کې براش سورتونو کې براش. الله رب العزت وتوی یا ایها المزمل قم یا ایها المدثر قم اے کپڑوں کے ځان غوښتون کیا اے غټ کمبل کې صادر کې ځان غوښتون کیا پاسا نو د شپې ودرېږه قم الليل الا قلیلا ودرېږه د شپې ودرېږه نو ټوله شپه ودرېږه یا څه کم کا نصفه نیمه شپه ودرېږه من قص منه قلیلا یا د دې نم څه کم کا شپې ودرېږه وایا د ورځې څوک نه پرېږدي که نه د ورځې خو نور خلک لګیا دي څوک څه کوي څوک څه کوي نو د شپې ودرېږه نو د شپې قرآن بیانوه. دې وجې نه ده عام طور باندې درس چې کولی کېږي دا د شپې کېږي ځکه چې قرآن دشمنان هم ګڼي که نه کله کله د ورځې داسې د قرآن نه پرېږدي وایي نه دا به نه وی موږ ته په دې جماعت کې به درس نه کېږي دا مولا دا به امام کېږي به نه په ده پسې به مونځ نه کېږي او په ده پسې به دا نه کېږي دا قصې به شروع وي نه به دې پرېږدي نو د شپې وایه چې دا نور خلک ویده شي ښه په غفلت کې شا په نورو کارونو باندې اخته شي د شپې د هغو نور کارونه یو زمونږ د مسلمانانو کار چې دی نه هغه الله د دین سره یو ځای کېدل دي قرآن ویل دي قرآن ښودل دي قرآن زده کول دي. وانک لعلی خلق عظیم یقینا ته خامخا په اوچتو اخلاقو باندې او ستا غټ اخلاق دا دي چې ته لګیا خلکو ته قرآن ښیې. په دې باندې یو سړی دی یو عالم دی یو قاری دی هغه په دې باندې بد نه ګڼي چې خلکو طالب بات آسان ویم دې باندې څوک بد نه ګڼي نه دا زما کار دی دغه خدمت الله رب العزت زمانه اخلي ما باندې دغه خدمت کوي نو دا زما پس سر چشم وی قبول لی وی اٹ کار دے ابتدائی کار دے فستبصر و یبصرون خامخا تبا موینی او دا خلق با موینی تبا مخبل انجام وینی نو دا خلق با مخبل انجام وینی ستا انجام بسی نو دا دیا انجام بسی بد بیو لگی وقت بوخی کنا وقت را روان دے وقت بوخی کم یو سرے پا حق باندی دے و کم یو پنا حق دے دا پتو لگی بیایکم المفتون چی بکم یو باندې تاسو کې دی لیونتوب لیونه سوک دی دا لیونه دی او که هغه لیونه دی قرآن چې ښیي نو دا لیونه دی او قرآن کریم چې بندوي نو دغه لیونه دی فبیایکم المفتون نو په کم یو کې تاسو کې لیونتوب نو یو طرف ته
پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم و بل طرف تا مخالفین دی اگر لگیا دی اگر مختلف خبری کئی یہ پتہ بہو لگی خواہ وخرا روان دے ضرب وقت پتہ ہو لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ابتدا کی خبر شو روگڑانو ویدا دے شری دے دا پلار شری ہوئی وی شرنا و ابن شرنا دا دے شری دے دا پلار شری دے شریو دغسی نور کا محاق پرست چیو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شے نولا کل چراغ مسلمان شنو پٹ مسلمان شنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ویدے یہودیان اول تپوسو کا زمان بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپل کار بگی سچی کئی وینا اگر زمان خواہ خدا دا جتا تپوسو کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹنا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغین تپوسو کو ویدا عبداللہ ابن سلام داستاسو پا منز کے سنگ سڑے دے آگوی خواہ عالم دے او دا خسڑے دے دے خسڑے دے نو دا پلار خسڑے نو دا نکا خسڑے وی کاغی ایمان راوڑی نو سنگ بھئی آگوی اللہ دینا کی چی ایمان راوڑی خواہ نبیاوی که ایمان راوڑی کنا منگ بم راوڑو وسرا ویاسلے راوبت ویاشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدو ورسولو جدی دا خبر آوری دا چڑائی اولی دو ویدا دا خو شرنا و ابن شرنا دا خو من کی شری دے دے شر جوڑی دا اول کے وی خیرنا وی دا من کی غور سڑے وی دا غور دا پلار خسڑے نو دا نکا خسڑے نو دل دگی چوس ایمان راول نوی دا شری دے نو دا پلارم شریو نو دا نکم شریو پلک ساتھ کی منٹونو کے خبر بدل شوا لگ ساتھ کی خبر بدلی بیائیکم المفتون وی این ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمحتدین یقیناً ستارو خپ ہوئی گی پاو چابانی اللہ خپ پیجنی اغسوک ضل عن سبیلہ چاگا غوخت دید اللہ دلالنا وهو عالم بالمحتدین اور اللہ خپ ہوئی گی خپ ہوا دے پا ہدایت مندن کو بانی ہدایت والا سوک دے غیر ہدایت والا سوک دے ہدایت والا سوک دے گمراہ سوک دے دا ٹول اللہ تا معلوم دی دے لگیا دے وجھ پو جب خلق مائیں فتوے لگے سوک دے کفر فتوے لگے سوک دے گمراہ فتوے لگئی وہ ہے پتہ بے لگی اللہ خپوئے گی کتا خپوئے گی ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ دا اللہ دلال نسوک غوخت دے سوک دا اللہ پلار مائیں روان دے سوک پا گمراہی کی دے سوک پا ہدایت باندی دے دا اللہ تا پتہ دا فلا تطع المکذبین نا اللہ مخینا خبر کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نمانی دا مکذبین خبر نمانی لیکن ماو تا درس و سبق دے چھو دا مکذبین خبر نمانی فلا تطع المکذبین نو خبر نمانی دا مکذبین دا تکذیب کون کو چاگا قرآن نمانی اللہ نمانی دا اللہ رسول نمانی کم چے ضروریات دا دین دیا غا نمانی کم چے مشران دا دین دیا غا نمانی یو سڑے بزان تے لے گیا زان تبا یو نسبت کئی وی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلد امزد آغا خبر نمانی وی زد دیو بندے منو دیو بندیان نمانی دا دیو بندیانو دا مشرانو دا خبر استازانو خبر نمانی نو فلا تطع المکذبین خبر ممنا دا مکذبینو دا وی مکذبین دی ودو لو تدہنو فیدہنون غاڑی دی چے تیلو لگئی تالا فیدہنون دی بم تیلو لگئی ودو لو تدہنو غاڑی دی چے تدی نرم شینو دی بم نرم شی تیل چے وہ لگولے شو نسلی کی نرمی راش بدن کی نرمی راش نو دی غاڑی تدیم ورخکتا شے تدیم دی تور مائل شینو دی بم تاتو در مائل شی غاڑی دی چے تدی مداہنتو کے سستی دیو کے نو دی بم سستیو کی علاوی فلا تطع المکذبین دا سستی با نکے دا خبر با نمانی دا دی حلق بولی گیا تا زمان دیتا حق ہوا کلوی زمان دیتا زمان خلاف مکوانو منگ استا خلاف نکوئی لگیا دی سمجھوتے کئی
الله رب العزت وتوي اعلان وتوکا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون زلکم زبندگی نکوم دا هغه چا چې تاسو یې کوئ او تاسو بندگی مکوئ دا هغه چا چې زه کوم تاسو زبندگی نکوم په هغه طریقه باندې چې تاسو یې کوئ او تاسو بندگی نکوئ په هغه طریقه چې زه کوم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الله اعلان وتوکا نکوم دا خلق راتلو وی داسی بوکو یو کال ممنگ استاد رب عبادت کو یو کال تا زمنگ دا بوتانو عبادت کوا چا دا خبر پیش کرا چا دا پیش کرا چه تا زمنگ دا دے خدایانو زمنگ دا دے بوتانو بد موایا منگ بستا اللہ امن استا خدای بمنگ امن ہوئی تا دا موایا چه دا بوتان سنشی کولیں دا کو خیار سړی هغه به مو یې چې دا هیڅ شی نشي کولی څه کولی شي دا بوتو بوت خو هیڅ نشي کولی دی لګیا وایي دې ته دا مه وایه وایي چل کې ورسره نو دې تا نرمۍ تا سستۍ کله به داسې تاله به د پیسو لالچ درکوي کله به د عہدې لالچ درکی کله به د زنانو لالچ درکی کله به د حکومت لالچ درکی هغه خلق راجمع شو د مکې کافر راجمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کته داوې چې منګه داس په مې را کوزکو او تاره په لاس کې درکو منګه کته وې چې منګه ستا په یو لاس کې سرزر کې دو په بل لاس کې سپین زر کېدو څومره سره زر ته غواړې څومره ستا ډیمانډ دی موږ به پوره کوو څومره پیسې ته غواړې موږ تعالی پیسې درکو څومره پراپرټي غواړې موږ تعالی درکو کته بادشاہت غواړې موږ تعالی بادشاہت درکو په دې مکه باندې تا مشر کو بادشاہ کو دی کته یو ښه په دې علاقه کې کومه یو زنانه داسې ده چې تو سره نکاح کول غواړې موږ تعالی په نکاح باندې درکو و دې خبر نقلار شه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاسو زما په یو لاس کې سپومای کې دی او په بل لاس کې انور کې دی نو هم دې خبره ته تیار نه یم ولا تطيع المكذبين الله یمن خبره د دې خلکو خبره منه کافرانو مکذبینو ودو لو تدهنو فیدهنون غواړي بدی چې ته دې نرمیو کې د دې سره نو دی هم سره نرمیو کې بس به کو د زبان نون والقلم وما يسطرون نون حروف مقطعات والقلم وما يسطرون او قلم گواهی واغسو چې داخله کې لیکي ما انت بنعمت ربک بمجنون نیت د خپل رب په نعمت باندې سلیوانه وان لك الاجر غیر ممنون یقینا استا پر اجر دې به انتها وانك لعلى خلق عظیم یقینا ته خامخا پوښتو اخلاق باندې فستبصر ويبصرون خامخا تب موین او داخلك موین فبيایکم المفتون چې په کم یو د تاسو کې لیوانتوب ان ربک هو عالم یقینا ستارب خپوی هغه خپو دې په چا باندې ظلان سبیله چې هغه وخت دې د الله دلالینا او گمراه شه دې د الله دلالینا وهو عالم بالمهتدين او الله خپویږي په خلق باندې چې هغه هدایت مندون کې دي فلا تطع المكذبين نو خبره ممنا د مکذبینو د تکذیب کوونکو چې سو قرآن نه مني آخرت نه مني نو داغي خبره ممنا ودو لو تدهنو فیدهنو غواړي دي چې دې نرم شي ته دې نرم شي دي تا نو دې بم نرم شي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الحمدلله